صل على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ټول اوریدونکي یو بیره د زړه د اخلاص ادب سره شوق سره درود شریف ووایي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین مسلمانانو ته د ژوند په صحیح طریقه د تیرولو دپاره ځای په ځای باندې تعلیمات ورکړي. دغه شان حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارکو کې هم امت ته د ژوند د تیرولو اصول او د اسلامی تعلیماتو په رڼا کې د ژوند د تیرولو لپاره آداب بیان هم فرمایلی دی او نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند د هرې لحظې او د هر حالت عملی طور باندې امت ته نمونه پیش کړي. د قرآن کریم په دغه احکاماتو کې یو حکم هغه دا دی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وذکر ته ذکر نصیحت کوه، واعظ و نصیحت کوه، تذکیر کوه، ځکه دا نصیحت چې دی دا ایمان والو ته فایده ورکوي. او الله رب العالمین زمونږ د انسانانو دا فطرت هم داسې راښکړی دی چې موږ ته نصیحت کول هغه عام طور باندې هر چا ته فایده نفع ورکوي او ډېر خلک چا چې د دغه نصایحونه فایده اخیستې ده د ژوند کامیاب ترین مراحل هغو تیر کړي دي. او کله کله داسې ووي چې کله موږ ته یو سړی نصیحت وکړي نو ظاهره کې موږ ته هغه وکړي کله یې بد وګڼو، کله یې په ځان باندې یو خس کې ګران هم کړو، لیکن زمونږ زړه د زړه نه موږ دا خبره تسلیموو، زمونږ ضمیر موږ دا په دې باندې مجبوره کوي چې واقعي دا څوک چې خبره کوي دا د ذکر او د نصیحت او د تذکیر او د موعظت خبره کوي دا واقعي د ټیک ده. نو په ظاهر کې که موږ یې رد کوو هم لیکن زمونږ هغه ضمیر او زمونږ هغه زړه چې دی هغه یې تسلیموي. لکه ګورئ نبي علیه صلات وسلام اکثر به کفار ته نصیحت کو او د اسلام چې کوم ابتدایي دور او د اسلام چې کوم اولنی د نبی علیه صلات وسلام د نبوت کوم 14 کاله زیاتره نبی علیه صلات وسلام د کفارو نصیحت کړی. نو په ظاهر کې به داسې قاعده کفارو به انکار کوو نه وی منله، لیکن قرآن کریم وایي دا خلک چې دي دا خلک دوی دا پیغمبر داسې یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم د داسې پېژني که نه لکه څنګه چې دوی خپل بچي پېژني چې واقعي دا پیغمبر حقه خبره کوي. نو بیا سوال دا راته چې دوی خبره ونه منله یا مدینه منوره کې زیات اهل کتاب خلک وو، اهل کتاب هغه ولې نه منله باوجود د دې نه چې د هغو تسلیمول د آخري پیغمبر دی او د نبي علیه صلات وسلام دنیا ته د راتګ نه مخکې به هغو دا خبرې به یې کولې که نه یو پیغمبر به راځي موږ په هغه باندې ایمان راوړو، بلکې تاسو به درس په دوران کې مختلفو واقعو کې خاص په سورة بقره کې دا خبره بار بار اورېدلې
چې مدینه منوره کې د اهل کتاب پاتې کېدو بنیاد دا و چې دلته دا مدینه منوره چې دا د آخري پیغمبر مسکن دی دلته به هغه راځي دلته بیا د هغه راوځي دا ټولې خبرې هغه ته پته وه د اهل کتابو مدینې ته د راتګ بنیادي اسبابو غټ سبب ده نو دوی د پیغمبر پیژندو نو ولې نه منو قرآن کریم د هغې جواب څه کوي حسدا من عند انفسهم د نبي علیه السلام سره د حسد د وجې په خپل ضد باندې ولاړ که د مکې مشرکانو ابو جهل ابو لهب هغه د خپل د پیغمبر حق پیغمبر دی د ضد د وجې نه د حسد د وجې نه دغه شان مدینه منوره کې چې کوم دغه اهل کتاب هغه ښه د پیغمبر پیژندو چې د حق پیغمبر دی او په تورات او په انجیل کې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم پوره تفصیلات ذکر پوره تفصیلات بلکې د نبی اسلام څخه د نبی علیه السلام د صحابه هم تذکرې اته په خبره بار بار ودري چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې بیت المقدس قبضه کېدو چې کله مسلمانان هلته کې ورسېدل نو دنه هغو دروازه بنده کړې وه مسلمانان محاصره وکړه بس مذاکرات شروع شو نو دغه عیسایان څه وکړي اسانه خبره ده وي دا خبره په دې باندې حل کېږي چې مسلمانانو خلیفه راشي یو پادري پکې دا وي که نه د مسلمانانو خلیفه به راشي دوی کېناستو په خپل منځ کې چې د مسلمانانو زموږ خلاف ډېر چاپېره محاصره ګرځولې ده او بچ کېدل خوشتیانو خو داسې کار وکړو جنګ به کوو چې په دې بیت المقدس کې به وینه تویېږي موږ به مړه شو نو مسلمانان به وځلی شي آیا څه وکړو د دوی چې کوم غټ خلک وو پادریان ټول راغوړه شول راهبان ټول راغلل کېناستو د مسلمانانو سره څه وکړو یو پادري پکې دا وویل زمونږ په کتاب کې دا خبره ده چې دا بیت المقدس به مسلمانان اخلي ها په یو شرط زمونږ په کتاب کې د دې مسلمانانو د خلیفه چې کوم علامات دي که هغه علامات د دغه د خلیفه کې موجود که نه نو ګوره یاد ساتئ چې ګوره ځان مه خرابوئ دا بیت المقدس به تو اخلي نو تاسو دې مسلمانانو ته دا شرط پیش کړئ چې ستاسو خلیفه دې راشي موږ په روغه په اسانه هغه چا بیان وکړو د مسلمانانو چې کوم مشر و هغه وی ټیک ده امیر المؤمنین ته مدینه منورې ته خط راولېږو چې بیت المقدس ته موږ ناشو او محاصره کې دی لیکن دا خلک دا وایي عیسایان دا وایي چې ستاسو خلیفه که راشي نو موږ به په اسانه باندې دا بیت المقدس حواله کوو دا خبره دې پورې کوم چې په دې تورات او په انجیل کې داسې نه وه چې صرف د نبي علیه السلام علامات او د نبي علیه السلام ذکر تذکره وه بلکې په دې تورات او په انجیل کې د پیغمبر علیه السلام سره د بعض صحابه کرامو حالات ذکر دي د هغو علامات ذکر نو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خبره خوښه شوه ځکه په اسانه باندې کېږي ما تقلید دی لاړ بشم سفر به وکړم که په اسانه باندې راځې مسلمانانو ته حواله کېږي زما سفر مسله نشته نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را روان شو چې کله راورسېد نو مسلمانانو چې کوم مشرانو نو هغو ته وایي چې ټیک ده ته خو مخې ته ځې لیکن دا لباس ستا ډېر زوړ دی په دې کې پیوندونه لګېدلي دي نو که دا عیسایان دا خو ډېر دغه خلک دی ډېر خلک خوشباشه خلک دی نو ستا که لباس کوي نو هسې کېدای شي لږ ورته کمزوره ده ښکاره شي ځکه دې کې پیوندونه دي نو ته به ورته یو خس کې کمزوره ښکاره شي نو ښه دی چې ته لباس بدل کړي ښه جوبه والا راوړه چې واغوسته یو دا لرې کړي واپس یې کړه زما د خپل لباس ټیک دی په دې کې به ځم عیسایانو دا شرط پیش کړی چې ستاسو خلیفه به راځي په آس باندې او یو ورسره خادمي یو ورسره غلامي بس هغه به راشي د بیت المقدس دروازې ته مونږ ورته بیا نه وکړو ګوره تاسو په قرار باندې رادننه شئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپل چې کوم غلام ورسره وي ټیک ته دواړه به ځو
دا لار دومره ده دومره به ته په اس باندې یا په اوښ باندې سفر کې زه به پیاده روان یم او دومره بیا زه اس ته خېږم یا دې اوښ ته او تا به دا پړی نیولی د عیسایانو چې کوم مشر هغه څه وایي وایي زه به ګورم یو ځای کې پټ به ناست یم او د دې دیوال له سر نه به زه کوم چې په دې خلیفه کې که هغه علامات موجود وو نو زه به تاسو اشاره وکړم چې دا کولاو کوي او که هغه علامات نه ونه بیا فکر مه کوئ بیا دې نشي قبضه کولی بیا به جابیان نه ورکوئ واقعا شانې وشوه بیت المقدس چې کله نږدې کېدو نو نمبر د نبي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د پړ دې نیولی و د غلام په اوښ باندې د کېناستو حضرت عمر روان دی او دغه پړی یې نیولی دی دغه عیسایي پادري ګوري چې وکتل واقعي هغه حضرت عمر چې کوم مسلمانانو د خلیفه چې کوم علامات د دوی په کتابونو کې موجود دي چې داسې لباس کوي پیوندونه پکې لګېدلي د مخ آثار به یې دي شي لباس او دغه اندازه به یې دي شي نو چې کله هغه وکتل نو هغه اشاره وکړه چې چاپېره ورکوي دا تاسو نشي نیولی زموږ په تورات کې دا خبرې وایي چې د دې لباس په پیوند والی پیوند پکې لګېدلی نو ما وکتل واقعي دونه غټ خلیفه دی خو په لباس کې پیوند دی په لباس په جامه کې پیوندونه پکې لګېدلي نو دا بیت المقدس د دوی په دغه کې دی دوی خامخا اخلي نو په قلاره یې ولول نو د نبي علیه الصلاة والسلام علامات دا خبره مې دوی پورې کوله چې د نبي علیه السلام کې د نبي علیه السلام د صحابو علامات موجود بیا د کفارو ځکه نه منله د دوی خیال دا د آخري پیغمبر به زموږ په نسب کې راځي او هغه د دوی په نسب کې په بنو اسرائیل کې راغلی بنو اسماعیل کې راغلی نو هغه د تربورې هغه ضد او د دوی هغه مشري ختمېده هغه مذهبي مشري ختمېده نو ځکه یې د نبي علیه السلام مخالفت کو باوجود د دې نه پېژندوی حسدا من عند انفسهم ګوره په ظاهره کې نبي علیه السلام ته نصیحت کوو لیکن تو په ظاهره کې نه منو لیکن د زړه به دا خبره چې واقعي دا خبره حق ده بلکې په خپل مجلسونو کې تاسو په درس په دوران کې دا خبره اورېدلې په خپل مجلسونو کې هم تعدو باس کړی چې واقعي دا حق پیغمبر دی دا واقعي اخري پیغمبر دی دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا کم چې زموږ په تورات او په انجیل کې د دې پیغمبر چې کوم علامات دي عقب علامات په دې کې موجود دي نو کفار هم د نبی علیه السلام نصیحت اورېدو نو په ظاهر کې به رد کو لیکن زړه به یې دا خبره تسلیموله چې حقیقت دا دی چې دا حق پیغمبر دی د دې وجه نه یو عام انسان چې سلیم الطبع انسان وي او هغه د څوک نصیحت کوي هغه قبلوي فورا نه قبلوي او چې کومه صحیح خبره د اصلاح خبره هغه دې مني او چې کوم سلیم الطبع نه بد باطن انسان وي نو هغه د نصیحت هم وکړی شي نه الټه به ته غوسه کېږي بعضې خلک اکثر وایي پښتو کې دا الوات دی د مانځه ورته وایو بده پرې لګي پلار بچي د مانځه وایي په هغه دا خبره ما تنګول دی راغسي زما ځانه خبر دی ستا ځانه خبر دی بده پرې لګي دا هغه خلک چې هغه بدباطن دي او داسې خلکو ته خبر وکړلی شي که نه بده پرې لګي ظاهره خبره دا هغه انسان هغه فطرت وي خباثت په دې کې موجود د دې انسان مثال چې دی دا د هغه ښایسته بوټي دی چې دی کله په یو ښایسته ځمکه کې راخېږي خو چې کله زمیندار د دغه بوټي خصمانه کوي دا بوټی پیدامن وي دی طاقتور وي دی توانای صحتمند وي دی فایده هم ورکوي بیا میوه هم نیسي ښه میوه نیسي کمزوري نه وي مرضي نه وي خو کله چې کله دا زمیندار د دې خیال ساتي چې د دې روغ بوټي سره د دې صحیح بوټي سره ناکاره بوټي هم راخېږي هغې ته خودرو د ځان په خپله راختونکي بوټي واښه یو شی بل شی زمیندار هغې لرې کوي دغه شان د انسان چې دی د انسان دا نفس دا هم لویږي ورو څنګه چې انسان لویږي ترقي کوي دغه شان د انسان دا نفس هم لویږي دا نفس پیدامن څیز دی د دې نفس وجه باندې دا انسان د عمل اجر مومي ځکه په دې نفس کې فالهمها فجورها وتقواها د انسان په دې نفس کې د تقوا د پرهیزګارۍ او د ګناه د فسق وجود دواړه ماده پرته ده بلکې تاسو خیال کړئ فالهمها فجورها
د دې فجور مخکې شوی دی یعنی د دې نفس په دې موږ چې په دې کنه کې دا خبره راغله شوې ده د په دې خټه کې دا خبره راغله شوې ده د دې چې دا نفس دې په دې کې خباثت زیات ده د مهنت غواړي کوم ځبګه کې چې ګن زیاتې کنه هغه مهنت غواړي دا خلک هغه بې پیلي بوټي لري کوي کم چې فایدمن بوټي هغه بیا خطر کوي د قشان د انسان دا نفس ده د انسان دا نفس کله ترقی کوي د پیدامن شیزونه جوړیږي د لګي د سره مضر شیزونه نقصانی شیزونه هغه پیدا کیږي هغه ترقی کوي کچته یو زمیدار څنګه چې کوشش کوي د دې بوټي نه په خوا او شا کې کما هغه بد شیزونه چې دي مضر شیزونه دي بے پیدې شیزونه دي په خوا کې راغلي هغه بوټي هغه واخا هغه لري کوي نو د دې ځمکه چې کوم هغه طاقت د بوټي اخلي هغه شي دایو بوټي اخلي بوټي طاقت مني د قشان د انسان د نفس چې کله لویږي په دغه د سره د بې پیدې شیزونه خپل لویږي کینه بغض حسد او لا یعنی خبرې دنیا سره محبت او مال سره محبت دا شیزونه په دغه خپل پیدا کی نو کچته کې یو انسان مهنت وکړو او انسان دا کم شیزونه د انسان په دې نفس کې په خپل پیدا کی هغه ختم کی هغه د لری کی نو د انسان په دې نفس کې بخښونه پیدا شي بیا نیکه خبره به د باندې اثر کوي د نصیحت خبره به د باندې اثر کوي او که چېرته دغه نه نو بیا هغه نیکه خبره به د باندې بدلي نو سلیم الفطرت انسان همیشه د باره هغه د نصیحت نه فایده اخلي او تاسو وایئ چې نصیحت قبول کړي کامیاب دي چې چا نصیحت نه قبول کړي ناکام دي دنیا هم ناکام او آخرت هم ناکام ځکه چې کم سړی نصیحت نه قبلې کنه هغه نه د دنیا نصیحت بیا قبلې نه د آخرت نصیحت قبلې هغه خپل خواهش مطابق ژوندۍ ترې بیا نه کا د دې وجه نه قرآن کریم موږ ته د تعلیمات راکړي نصیحت به څوک کوي ناصح به څوک کوي ګوره یو اجتماع سپاره کې سورې لقمان دا یو سورت ته مکمل دا حضرت لقمان باره کې مختلف اقوال دي چې دا پیغمبر دی کدا ولی دی زه به هغه انسانه که زندگی و هغه به البته بیان کوم حضرت لقمان خپل بچی ته نصیحت کوي داغه دا نصیحت الله پاک دومره خوښ شو چې په قران کریم کې پوره یو سورۃ داغه په باندې کې خو دی سورې لقمان کې دی ویل کی او الله رب العالمین د دې حضرت لقمان د نصیحتونو باقاعده قرآن کریم کې تاغیر پرځه ورکو تمام نصیحتونه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم او یا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات يأتي بها الله یا بني اقم الصلاة وامر بالعرف وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تصعر خدك ولا تمشي في الارض مرحا ودا مختلف نصیحتونه د کړی الله پاک خوښ شو نو باقاعده د نصیحتونه دي د قران کریم څخه غوښوله گویا کې الله پاک ته د حضرت لقمان د نصیحت کول د عمل خوښ شو ځکه باقاعده یو صورت داغه په نوم باندې راولي کو او داغه چې کوم نصیحتونه کې اهم نصیحتونه نور په کتابونو کې د حضرت لقمان نصایح ډېر زیات دي لیکن څوک چې هغه څلور زره نصیحتونه خپل بچی ته کړي دي او قرآن کریم کې هغه اهم نصیحتونه الله تبارک وتعالى ذکر فرمایي د دې وجه نه ځمداري ده چې مشر با کشر نصیحت کوي مور او پلار با الوات نصیحت کوي خاوند با خرید نصیحت کوي استاد با شاگردان نصیحت کوي ترتیب دا پکا دے گا نا دل ہونے کی شاگرد لگیا استاد نصیحت کوي یا بچے لگیا او پلار نصیحت